أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله ندے رسول اللہ پاک دا مدد و نصرت الا بشرى لكم مگر زیر استاسو دپارا ولتطمئن قلوبكم به او دی دپارا چی مطمئن شکون دستاسو پدی مدد و نصرت سرا ومن نصر او ندے مدد و نصرت الا من عند الله مگر لجانب دا اللہ پاک ندے العزیز چی غالب دے الحکیم خاون دا حکمت دے ليقطع دين بارج كرد طرفا يو جماعت در من الذين لها خلقنا كفروا كافران او يكبتهم يا زليل كدي فينقلبوا وتشدي خائبين نوميدا ليس لك نشت استاد بارس اختيار من الامر تديكار فدخل شيء دهسيس او يتوب عليهم یا دا چه رجوع رحمت کی اللہ پاک بدائی او يعذبهم یا عذاب ورکی دیتا فإنهم ظالمون بسیقینا دی ظالمان دی وللہ خاص اللہ پاک دپارا ما حبسن فی السماوات کی باسمانون کی دی وما او حبسن فی الارض کی باسمانون کی دی یغفر بخنک اللہ پاک لمن حقا چاہت یشاو چه خوخیشی ويعذب او عذاب وبمن هاجت يشاء خوخيشي والله هو الله تعالى غفور بهم رحيم مهربان دي او دستاسو دجنون اطمینان دپارا او بپزلکی غیر اختیاری دا کفار و رعب او یر راکتا دا غیر خبنیرو دپارا او دا مدد پر صرف دا اللہ جل جلالہ دا طرف نشوی لے جب غالب او دا حکمت خاون دے او دی دا پارتاسو سردا مدد شوی ہو چل پاک دا کفار یا وڈلا اغش کم دین و ختم کی مردار کی او دک کرنگی زلیلی کی او چیوی ناومید شید اللہ پاک دا یرد وجنا پیغمبر علیہ السلام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چید جنگ احد پا غزوہ دی پیغمبر علیہ السلام دعا ہوگا او دعا کے دعو فرمائی چیا اللہ ابو سفیان و ابو سفیان من لعنت رولے گی او بیئو فرمائی چی امیہ بن حشام من لعنت رولے گی دلعنت تب دعاگانی ہوکی چی اللہ پاک آیت نمبر 128 نازل کو چتا سلیت بدعا مکوئی اللہ رب العزت فخد کچھر بدائی باندے رجوع در رحمت گئی او دی توبہ بست اللہ پاکی توبہ قبلی او دا اللہ پاک فخد کدائی تا عذاب ورگئی نو لہذا بدعا ورطمکہ و اللہ پاک تدا سے منظور و چبات کی بیدی حضراتو ایمان روڑے دو پہ اسلام کی داخل شیوی دی دید وجد بدعا نوڑان کی دا ہدایت دعا فکر دا چی انسان مکی او چکل دا ہدایت تقدیر کی دین بی ہر انسان اللہ پاک چکم دین و ختم کی دا دین اوڑان کی چکل دین اسلام دا مسلمان دا نقصان رسائی دا بدعا نوڑان دی اول دا ہدایت دعا فکر دا چی انسان مکی او پاتشو دا تقدیر معاملہ مزاقی خلق اللہ پاک تدے ارشاد فرمائی وما جعله اللہ
ندی گرزولی اللہ پاک دا فرشتو دا مدد او نصرت الا بشرا لکم مگر زیر استاسو دبارا ولتطمئن قلوبکم بی دی دبارا چی پارام چی سنت دستاسو پا دی مدد او نصرت سرا دی دبارا چی مطمئن چی دستاسو سنت پا دی مدد او نصرت سرا بچرت غیر اختیاری مزدکی د شیطانی وسوسه د کفار و غرور راپروت وي یا راځي چې د هغې نه هم ستاسو زړونه په ارام شي او پوره ډډ کر دې کفارو سره د ستاسو مقابله وشي ومن نصر نه دی دا مدد او نصرت الا من عند الله مگر له جانبه د الله پاک نه العزیز چې غالب دی الحکیم خاوند د حکمت دی اللہ پاک غالب ذات دے او دا کفار چې بندیانو د الله پاک په وړاندې ذرې برابر حیثیت نه لري نو الله پاک تاسو سره د فرشتو په شکل کې مدد وکړو د هغوی په ذریعې سره الله پاک دی ناکام او نامراده کړي لیقطع دې دپاره چې کټ کړي الله پاک طرفا یوه ډله من الذين دعا خلقنا كفروا كافران دي او يكتهم يا بكر زي اغيرا ذليل او خوار فينقلبوا دي درجه اغي خائبين نامرادا خائبين ناامید شي د يرد وجنا الله پاک په دې مدد او نصرت کې دو حکمتونه یو خدا چې د دې کفارو یو ډله هغه مرداره کړي او دویمه دا چې یو ډله الله پاک پکې ذلیل او خوار کړي چې دی ناامیده شي لیس لک من الامر پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله پاک فرمایي چې نشته ستا دپاره د دې کار نه څه دخل شیء د هېڅ څیز چې ته مداخلت وکړې په دې کې چې دې کفارو ته د لعنت وغیره بددعا وکړي او یتوب علیهم الله جل جلاله په دی باندې رجوع د رحمت وکړي دی توبه وکړي والله پاک توبه قبوله کړي او يعذبهم یا عذاب ورکړي دی ته فانهم ظالمون پس یقینا دی ظالمان دي نو د عذاب ته اختیار دا الله رب العزت ذات سره دی نو ته ورته بددعاګانې مه کوه ولله خاص الله پاک دپاره ما هغه څه دي فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما او هغه څه دي فی الارض چې په ځمکه کې دي یغفر بخنه کې الله پاک لمن هغه چاته یشاء چې خوښه یې شي ويعذب او عذاب ورکړي من هغه چاته یشاء چې خوښه یې شي والله او الله تعالی غفور بخونکی رحیم مهربان دی د لعنت په باره کې د شریعت مسله ده چې چا په باره کې احادیث یا قرآن پاک کې لعنت نه راغلی نو په هغه انسان باندې د لعنت ویلو اجازت نشته لکه د فرعون باره کې لعنت راغلی په هغه باندې انسان لعنت لیږلی شي قارون شو ابو جهل شو دې باره کې نصوص راغلي دي خلکو باندې لعنت لیږلی شي لیکن چا دپاره چې آیات کریمه نی نازل شوې په هغې باندې لعنت لیږلو اجازت په شریعت مطهره کې نشته خاص خاص نومونه چې د چا ذکر راغلي دي د هغوی دپاره لعنت پکار دی او د لعنت دا کلمه ډېره بېکاره ده او ډېره انتهایي د الله پاک د رحمت نه لرې ده دې د وجې لعنت ته استعمال د دې لفظ دا نه دی پکار او دا الفاظ اکثر په زنانو کې زیات دي لعن طعن دا نیم پکار پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله د جهنم ته لاړو ما زنانه ډېر ولیدې په جهنم کې د دې د وجې نه چې یو خو د خاوندانو نافرمانه دي او دویم دا چې لعن طعن ډېر دی په نه څه خبره باندې بددعاګانې کوي نو لګیا یې او هغه چې کوم دی نو وظیفه یې
نبعض بدعاگان عادت ګرځېدلې د انسان نه نارینه و ته د اجازه شته او نه زنانه ته شته نی پکار چې انسان ته بدې خبرې کوي بددعاګانې کوي کنځل وغیره د دې نه په شریعت مطهره کې منع راغلي او زموږ په پښتنو کې به سم نوم څوک نه اخلي چېرته سم نوم باندې څوک پېژنې نه حیران کلی کې وګورئ سم نوم درته څوک اخلي بیا به نه پېژني او چې غلط درته وایي ډېر عملونه به هر سړی پېژني نو احمد ترتیب دی دا تربیت د نه کېدو د وجې نه او دین د لرېوالي د وجې نه اعلان کې د ولد مبارک مستقل قرآن پاک کې حکم دی ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان شپږویشتمه پاره کې مخکې پرې تېر شوي او راغلو شي انشاءالله چې غلط نومونه مه اخلئ بعض نومونه خو داسې وي چې هغه د الله پاک صفتي نومونه وي لکه رحمان شو بیا چې کوم دی د دې نه علاوه مقید دا د الله پاک مقید نه علاوه نور داسې نومونه هغه د الله پاک د ذات نومونه وي د صفتي نومونه وي یا د پیغمبر علیه السلام مبارک نومونه او خلک به له تخویلي دې کې ډېر احتیاط پکار دی بعض اوقاتو کې د انسان خیال نیغې د الله پاک رحمت نه پرېوتی نو بهرحال دې کې احتیاط پکار دی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك دعا بي الله نور درازش دسراز شيئا نازل زمن طول گناهنا معاف کی زمن د والدین زمن د اساتذه کرام حاضرین الغائبین امت محمدیه صلی الله علیه وسلم گناهنا معاف کی امت محمد یا رب العالمین رحم فرمائے زمن دو خلیو زمن دو خلیو الدین کاروالی استقامت زمن طول علی الدین نصیب ورزی برای راز زمن طول تربیت فرمائے عبادت لنک زندگی زمن طول نصیب تنا فرمانے لمحی زندگی زمن طول حفاظت فرمائے نفس اور شیطان غلبین حفاظت فرمائے دور حاضر تمام شروع فتنوں زمن حفاظت فرمائے مسلمانوں کو کاروباروں کو کورونو مالوں عزتوں صحتوں براہ راست حفاظت فرمائے مسلمانوں کو صبر لگیا دی ناپوہی د وجه حرام کاروباروں کی لگیا دی دعوی یا رب العالمین حرام کاروباروں نجات و حفاظت فرمائے حلال طیب فراخ رزق دروازی یا رب العالمین قرآن نزل دریوالان غربت و فراخ فرمائے فراخ و مرغوب یا رب العالمین د سخاوت عظیم صفت نصیب و ورزی معاشرہ کی ہدایت و اغان عامی صبر مسلمانان وفادی مغفرت و فرمائے صبر بیماران دی صحت کاملہ نصیب و ورزی زمدہ لکر پاک مانے قبول ورزی عادت و عبادت مانے قبول ورزی ممدرازش زمدہ دعاگان اختم بارگاہ قبولی صلی اللہ علی النبی